چې ډېر زیات ورکوونکي دي او دوی نه دوی قصور معافوونکي دي. بیا چې کله خلک عیدګاه طرف ته وځي نو الله کریم ورته پوښتنو کې تپوس کې وکړي چې دا هغې مزدور څه بدله ده چې خپل کار یې وکړي او یا زمونږ مالکه د هغه بدله هم دغه ده چې هغه ته مزدوري پوره ورکړي. الله رب کریم فرمایي چې فرښتو زه تاسو ګواه کوم. دا ګوره مونږ چې راغلي یو سهار مال عیدګاه ته راغلو یا څوک را روان دي د کور نه راووته مونږ ته راځي نو د دې دا چې د دې مجلس ګوري نو ډېر به خوشحال شي دی وایي دا پکې مونږ ته رسېږي نو کله چې ډېر روان شي نو بیا راشي نو ډېر دا کار رب فرمائے لما خلقتو سنین العظیمہ او تلقی مغفرتو او بندگان اللہ نے کریم خطاب کری اللہ کریم مون گناہگار کا خطاب کری کل شان سر فرمائی مون گناہگار سرا کا معصیت عظیم و قدر کے بدلے مون بچے اپنا اعمال سر سے مقرر کرتے اللہ نے الفاظ قبول اللہ کریم دې بندګانو د فرنٹ طرف د بندګانو ما نه وغواړي زما د خپل عزت قسمي زما د خپل جلال قسمي جلال ما په دې اجتماع کې ما د خپل خیرت مبارک چې سوال کوي اواز درکوم اخرت مبارک یې د دې منبر شاد راشه دلته راځي دنیا دا بنانا دا اخرت هم پکاره اوس دعا کې دا اخرت کوم کې څه اما دولت د بچو د سس سوال دوه د اخرت په دې نه دا اخرت د دعا کې نه سوال نو فرمایي واچو راشه درسته دغه د واچو راشه سوال کوي ابدا کوم دا رشتہ کنه د دنیا په اړه چې سوال کوي وایي کې مسراس خیر زبیدا یا فرمایي زما د عزت قسم رسول پورې چې تاسو زما خیال ساتئ د تاسو په اړه پرداچ دا رب کائنات د خالق او مالک مونږ ته وایي چې تاسو په اړه پرداچ یا ورته تاسو شامل نه راځوونه زما د عزت قسم زما د جلال قسم زبردست فرمودې کاکدان په مخ کې شرمنده او رسوا نه کوم بیا فرمایي کله چې راته امکان نصیب دلته واپس راوځي نو فرمایي اوس تاسو به کلی شي خپل کورونو ته واپس لاړ شئ تاسو مغفرت نشئ خپل کورونو ته ځئ تاسو زه راضي کړم او زه تاسو نه راضي شوم بس فرق دی چې د اجر او ثواب وویني چې دې امت د اختر په ورځ ملاویږي نو هغې ښکلې په خوشحالي کوي ډېر زیاتې خوشحاله شي فرشتې خوشحالې شي چې دې امت محمدیه ته که بنا ملاویږي او رب ورته خپل د رضا اعلان کوي د مغفرت اعلان کوي نو فرشتې ته خوشحالې شي او یو بل ته زیری ورکوي فرشتې به یو بل ته زیری ورکوي عزتمند دا نه داسې رز ده دا نه داسې لمحات دي خدای پاک موږ ته نصیب کړي امین وایي استاد اسلام دعا وکړو خلونه اسلام پرې امین وي هدایتونه ثابت سنت لري امین وایي عزتمند دا خدای پاک موږ ته نصیب کړي چې افطار په ورځو کې بعضې خبرې داسې چې هغه تاسو وینئ هغه کې اکثره مطلبونه د قرآني صفایي کوي نو دا کتابونه څه کوي دا بالکل ګنجي کې صفا کوي او خوب شام دغه کې کتابونه په دې خوشحالي حالانکه چې کور باندې شین بوټي سبزی نو سنا وي هغې د وجې چې کوم دی شاهد خان وعلیکم سلام ورور څنګه دی بنیامین وعلیکم سلام بس عیدګاه کې ناستې وه او صرف پروګرام وګورئ انشاءالله بیا به تاسو ته ټولو ته جواب درکوم ها نو هغې د ثابت کېږي نو کتابونه کې فقه کېږي چې یاره شین بوټی لرل دا چې کوم شي بهتر ده دا صادق خبر ته پیدا ولري هغه ذکر کوي ځکه چې هر څه ذکر کوي
وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. موږ د هغې په تصویر په ذکر نه پوهېږو، هغې په خپل شان سره ذکر کوي. الله نبي کریم د هغې په ذکر باندې پوهېږي. نو دا خبره چې راکړې خبر باندې ذکر دی شي موږ ته دی چې صاحب خبر ده مسانی او قراءت بدلوي. دارنګې لمونځ تېر شي او بعضې ماشومان چې کوم ماشوم چې نابالغ وي په ده باندې اختر لمونځ نشته، فرض لمونځ نشته، اختر لمونځ واجب ضرب نشته. د دې ماشومانو درخواست دی چې دوی دغه مشرانو ته دی او بالغ کسانو ته ځای ورکړي. دارنګه که کسان چې پر چت ته وخېږي هغې ته پکار چې احتیاط وکړي چې تفریح وځي، یو بل سره اکثره لکان مستي کوي، ګپ شپ لګوي. عام مشاهدې خبره ده وړه سر مه وایي که نه. نو کوشش پکار چې ماشومان پر په چت باندې کښېني، دې باندې نظر ساتئ چې اختر په خفګان بدل نه شي، یو بل سره مستي کښېني نقصان نه شي. دغه ته کار پکار دی. لکه راکې دلته چې کوم ماشومان دي نابالغه هغې ته پکار دی چې نجونو ته ځای ورکړي، ځکه چې دا دوی بیا دلته نه ودرېږي، به مبارک ودرېږي او مبارک مسحرات دي، خبر ته سجده ده، سخته ګناه ده، موسیقي د کفر دی، بلکل سړی ډېر نقصان وکړي. دا به راغلي چې لمونځ کوي، واجب لمونځ کوي، 2 رکعته 2 رکعته لمونځ کوي او هلته دونه غټ موبایل کې اخته شي د ایمان نه خلاصېږي. نو که ورته سجده منع ده، حرامه ده او سخته ګناه ده. په دې وجه باندې کوم کسان چې مبارک کې ودرېږي کوشش دې کوي چې مخې ته کفر را نه شي. نو دا واجب کېږي چې دلته کوم ماشومان چې دوی ورته ځای ورکړي. نو چې موږ د خپل ماشومان ځان سره فرق وکړو، ځان سره هر کس سره خپل یو وظیفه وباري چې ځان سره وساتي، هغه ته آداب او طریقه ورته ښيي چې بچیان په داسې لمونځ کوي. موږ د دې مخالفت نه کوو چې ماشوم جومات ته مه راوله، ښه خبره ده. اوس که دا ماشوم بدل شي سبا وي شي چې بیا هم راځي که نه، هسې نه چې داسې وګاڼېدلی دي او سبا بیا جومات ته نه راځي. د ماشومانو سره لږ مینه کوی، دې سره دې نفرت نه ده کوي چې بیا جوماتونه کوي، جومات ته نه راځي. لږ په طریقه باندې پوهېدل غواړي، خدای به زموږ په حال باندې رحم وکړي. دا څرنګې اکثر په دې اختر په شپه باندې خامخا علماء کرامو نه پیغام لګوي دا فایرنګ کېږي، هلکې دا فایرنګ چې دی دا ښه شی نه دی، هېڅ فایدې نشته او سراسر نقصان. اوس که دا ګلیم یو بېګناه انسان ورغی او هغه چې کوم دی هغې ته لاسه مړ شي، دا انسان د قاتلانو په سر کې وباسي. څومره لوی جرم و. په دې وجه باندې د وړوکې اختر شپه ده، که د لوی اختر شپه ده، د دې فایرنګ نه وکړي، دا خبرې مه کوئ او د دې کارونو ځان وساتئ. او دا څرنګې د سرسایي چا د چپاتي چې هغې په دې باندې غلو شي او باقي تېر شو کې لږ دې 2 منټه پاتې دي. نو طریقه د لمونځ دا ده چې 2 رکعته واجب لمونځ به کوو انشاءالله، د عمل قبول منظور کړي. دا لمونځ داسې په دې طریقه کې دا د مختلفو خلاف تاسو هر کال دا بیان کېږي، اوس یې موږ کوي چې کله نیت وشي او لومړی خو نیت دی چې نیت لمونځ ده، نو نیت به دا کړي نیت به کړو د زړه اخلاص سره 2 رکعته واجب لمونځ د دې وړوکي اختر سره د شپږو تکبیرونو د حاضر امام پسې محمد کعبي شریف ولو الله اکبر څنګه چې عام نیت دی څوک به عربۍ کوي، عربي وظیفه عربۍ کې کوي، یعنې په ټول داسې وي. هر کال بیا ویلي شي وړوکي اختر بیا ته موږ باندې دا نشي ویلي، د پښتو کې آسان وایي، آسان نیت کې وکړي آسان چې د حاضر امام پسې د وړوکي اختر واجب لمونځ کوو. ځکه چې 3 شرایط دي، یو ابتدا د امام شرط ده، ورپسې وخت بیا د ماسپښین که مازدیګر کم کې معیار او بیا لمونځ د فرض او واجب تعین. سنت نفل کې مطلق یې صلات وي نو اطلاق پرې کېږي جایز ده، خو په فرض او واجب کې به چې کوم بیا تخصیص کوي تعین وکړي. دې کې 3 وړه او مختصر هغه داسې مختصر دی پاس وګرځو داسې فریضې باندې وګرځو په کله شا طرف ته مخې طرف ته خو په سرخه په کله راځي تاسو مکمل غیر چا ډېر تاسو بس دا به کاپي زوم او په کله چې ویل شي بچو ویل شي نو دې سره یو څه توجه راشي او نور به اثر دي د دې ډېر نه اواز کې کوم ورته مستحب دي. په دې وجه باندې موږ بچو باندې نه نو هغه به داسې کوو مختصر د حاضر امام پسې د وړوکي اختر واجب لمونځ کوو. دا وشي دا لمونځ شروع شي لومړی رکعت کې چې ثنا وایي سبحانک اللهم وبحمدک دا وایي نو بس بیا به درې تکبیرې وایي کېږي. امام به وایي بیا به لاسونه ارسال کړي، لاسونه به ځوړند وي، لاسونه به ځوړند وي. بیا چې د تکبیر وایي بس به لاسونه راکېږي او تلاوت او قرات به وایي
مخکې ودرسې نور موضوع یا شامل لومړي رکعت وشي تېر رکعت کې چې پاسې بس بیا حضرت ثابت وقبل تلاوت د قرات نه بس او د رکوع نه مخکې قبل رکوع بیا د تکبیرات وي او چې تکبیرات وي نو بیا رکوع ته تیر شي نو رکوع بیا لمونځ په مسیرات خپله او اجتماعي دعا ده قبل تاني هيك شرکت بعضې خلک یې هغې دعا ته نه ایستري مهرباني وکړئ دا نوټ کړئ چې خدای پاک په وخته باندې خوشحالېږي انسان ته چې واوړي دې خبر کېږي او خدای پاک په وخته خوشحالېږي نو چې کله اجتماعي دعا کېږي هغې ته ایثار شي خپل مقاصد مخې ته کړئ او خپل ضرورتونه مخې ته کړئ او مطلب دا چې دعا په شوق سره وکړي اوس به انشاءالله کوي نو خوشحاله کا ټیم برابر دی او دا مرګرو د لار ورکړي چې دوی برابرنډې ته لاړ شي او دننه ځای ورکړي مرګرو ته یو کس رامخکې چې چا ته مخکې ځای ګېټونه کولاو کې چې د چا مونځ خراب نه شي او مقبره کې بلکل مو ودرېږي مقبره کې مونځ لګېږي نوجوانان پاسې او د دې عیدګاه لپاره چنده کېږي نو په صفونو باندې وګرځئ الله مو خوشحاله کړه د عیدګاه کې کال کې دوه مونځونه وي خو د هغې لپاره صفایي او ماینر خرچې وي نو د هغې لپاره چنده کېږي نو دوه کسان پاسې او صفونو کې وګرځئ الله خوشحاله کړي بس په خپله پاسې هر صف کې یو کس دوه کسه پاسې ثواب کار کې عزتمندو دې کې شرکت وکړي ثواب ومومي څوک راځي نه ولې نه راځي مړ چې کوم خلک بې اتفاقه خلک دی بې ایمانه هغوی نه راځي نو ټول راځي چې هغوی نه یې خو نه راځي پاټو والے نه راځي بې پاټو خلک راځي کسان چې روان دي دا کوم ماشومان چې ناست دي ورته ورکړي تاسو ته خواست دي چې دا کوم کسان باندې لمونځ ته راغلي چې دې لمونځ خراب نه شي او کوم کسان رابطه وساتئ بله ورم دنیا ځای دی او دوی بلو میدان دی نو د غوره څوک نه شي غوره وکړئ او غوره کار کوي چې تاسو مطلب د ماشومان باندې ساتئ په بله میدان کسان روان دي یو مشر د روانو د محلې حاجي ایوب شاه بابو چې هغه سره د غر کومې پیسې وې لګیا دي په عیدګاه کې لګوي په خپل لاس نو چې کومو کسانو قبرونو ته وړي دي نو هغوی ته خو که کلي بخي او که نه بخي خو دا چا سره چې دي نو دا د کلي د مفاد دپاره د غر دا پیسې د کلي د آمدن دا پیسې دا خپلو کې کښېنئ او د کلي د مفاد عامه په کارونو کې دا ولګوئ دا عیدګاه کې ګوره چې کوم نوجوانانو دا نقصرې کړلې دي نو دا هم د واقعات کې دا کوم ماشومان او نوجوانان چې صفایي کوي د عیدګاه د صفایه کیمپ ساتي او دا تعلیم دا سیستم چې دی نو دا د دغسې بهر شاته ته وکړه شاته طرف ته ته وشه ورمخکې ځای برنډې کې ټوله بر دغه راوړه شابه به ځان تپوس کړو په کلیاره ټوله راوړه ورمخکې شه زرګندو څنګه تاسو ته پته چې وو بجې موږ هم فرق کړو او بند نه ده تاوا لکه شانو څه صحیح نشه بند نه ده ته ګرځاو بس لکه چې بازار مکه څنګه چې دې شو کو ونی می باندې باندې جوړه مکه څنګه نو بند نه ده بس ته ګرځاو وایي تاسو ورته تا او دا چې فیسبوک ته په نور مختلف ځای باندې پیجز باندې دا راځي چې اکثر د ان شاء الله کې ان شاء الله کې دفتر مسلو نو په دې منټه کوو نو کې شي ان شاء الله